زه ام فضل نبی ملګرو مونږ دی وخت د ډاک بسود په سیمه کې د باچا استاد په جماعت کې ولاړو چې هغه نه هغه کې لغونه مخکې سات مخکې د هغه دوه فریقینو په منځ کې راځینامه شو چې کوم صورت مخکې د هغه په منځ کې غلطفهمي شروع شوه او د ډاک بسود لکه ځوان د پاکستان تحریک انصاف مقامی تنظیم مشر میا عثمان شاه چې کوم دی کې وفات شو او بیا اینه صورت مخکې د ګلباز چې کوم دی نو هغه هم وکي وفات شو ملګرو د دې واقعي چونکی تفصیل دار چې 5 فروری باندې نن نسلو پندره د مخ کې دغه چې میا عثمان شاه چې کوم هغه په بازار کې په خپل موټر کې روانو چې الته نامعلومه وسلوالو هغه اوښتو او سره شهید شو په هغه دغه چې کوم دوا دغه چې کوم داوداري چې کوم نو هغه مسکین شاه دغه روح چې کوم نو هغه په فیاض ګلباز او دغه شان دغه په نورو رونو باندې وشوه هغه شان بیا چې هغه دوا دغه وشو نو بیا هغه متاثره فریق چې کوم نو هغه د ډابېسو د ستر مشر چې کوم هغه اسرار نبی چې کوم د پاکستان تحریک انصاف سابقه امیدوار او د ډیسټریکټ ممبر هم او د کلی ناظم هم پاتې شوی دی او خته ول ډیر لوی دغه سینور پیډ هغه سره رابطه وکړه او هغه متاثره خاندان دا خبره وکړه چې دی مرکز زمونږه اس قسمه رول نشته نو سره زموږ د بچو رول شته نو کې د کې مونږه صلاحکار او نو هغه ځوان چې بیا را پاسې او د کلی د ماحول د پر امن ماحول د پاره هغه د قدم انقلابي قدم اوچت کو او د دوه منځ کو د دوه فریقو په منځ کې یو روغه اوشوا او هغه روغه نن پای تکمیل تور شي د دوه خاندان چې کوم دنو هغه په قران باندې د خلق اوچت کو چې مونږ آینده چې کوم دنو هغه به مونږه روړو د دې په حق لبانې مو سره دی وخت موجود دی اسرار نبی هغه مو ته د خبره حلوال وای چې دا واقع څنګه شوی دا نور تفصیل مو سره دی وای دی اسرار نبی بھائی بسم الله الرحمن الرحیم فضل نبی بھائی بصیر سے زه استاد ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو د میډیا په ذریعہ باندې دنیا ته دا میسج ورسوي چې په ارزه کې ښه او خراب خلک شته او ریدو والا خلک شته کله چې دا وقوع شو نو د کم فریق باندې چې داوا شو د مونږ ته وی چې مونږ دا کار نه کړو ار رنګ د الله په کلام باندې مونږ تسلی کوو هغه کې ز پاسې د ممازان سره نور د کلی مشران سجاد کا طاهرشاه ناظم وغیرہ ټول مرګري میدان سره کړو او پاغه کې مونږ پاسیدو او الله پاک پکې مونږ له باره را کو کلم چې فضل نبی بھائی د الله د رضا د پاره او د روغ نیت د پاره تپاسې نو دا د الله پاک خبره د حدیث مبارک دی چې الله پاک په غر سړی ته ممکن نو دا خو غټه خبره وا وړه خبره نه وا د مړو خبره وا د 302 خبره وا او د ډیر غټ د دشمنی خبره وا خو الله پاک مونږ له باره راکو او نن ستاسو مخامخ دی هغه روغ شو د الله په کلام باندې او تسلی یو بل توکا چې نه دی کې مونږ صلاحکارو نه مکړه د نه خبر یو د دینه تاسو عوام ته د بار حق څه پیغام ورکوي چې مطلب دا دومره دغه شو غلفهمي جوړ شوی او په دې باندې زه فضل نبی بھائی عوام ته دا وایم چې کوشش دا کوي چې جنگ جګړې شر فساد او غوبل مکوي که بیا هم داسې خبره راشي د پښتو ملک د زمونږ د مشرانو مرضی مونږ هم د پښتو په ملک کې اوسېږو خو چې کلم زمونږ د جرګې مارو د یو مشر خبره راشي نو که هغه سار جنگ وشي نو غرمه ختمه او چې غرمه جنگ وشي نو ماښام ختمه نو زما عوام ته دا میسج دی او هر سړی ته هر جوان ته او هر سپینګری او هر ځوان ته زما دا میسج دی چې تاسو را پاسئ خپل کلی علاقه کې را پاسئ او خلکو تکینی نو الله پاک پکې بیا برکت شي چې ته چاته کین او تاسو سره الله پاک مدد شامل حال شي نو ان شاء الله تعالی هغه ورځ بیا نه د چې هغه روغه باندې کېږي هر یو کار ګران دی خو ناممکن نه دی نو الله پاک پکې برکت شي او ان شاء الله داغه نن تاسو صحیح کا چې خلکو نه به مونږ اوریدل چې یاره دا ایستو کم نشي کولی او دا نه کیږي او دا به ولې کیږي او بیا دونه زر به څنګه کیږي نو ناممکنه کار الله پاک ممکن کوي خو چې کله ته د روغ نیت نه او ته پکې پاسې زه په دې کې د پبو ډي ایس پي جواد صاحب اسی چو تیمور سلیم صاحب زمونږ دلته سرتاج خان هغوی سره نفري هغوی مونږ له سیکورټي راکوه مونږ ته ډي پي او صاحب نوشیر هغوی باقاعده ما سره ریکارډ د هغوی ما ته ویلو چې زمونږ پکې څه قسمه تعاون پکاري نو مونږ ته د شپې ټلیفون کوه مونږ به د تعزیر نو زه د هغې هم ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د میډیا په وساطت باندې چې انشاءالله تعالی زمونږ دغسې یو ګروپ وي د مشرانو هغه د انتظامی نو انشاءالله تعالی چې کله خو پرېږده چې په دې علاقه کې به
داسې څه مسله نه پاتې کېږي چې هغه به نه کېږي ټولې روغې به الله پاک یقینا ملګرو تاسو د اسرار نبی د خوږې خبرې واورېدې داسې مشران د هر کلي د ورکړي چې دا کلي د کلي د ماحول ور امن ماحول نن د شر فساد دور دی چې دغه شان مشران زمونږ وي نو ان شاء الله زمونږ د علاقه پر امن طریقې به پر امن به وي نن به ارز امن امان وي ځکه چې امن وي نو ارس وي الته شی ترکیم کوي الته معاشیت هم راځي الته ارس د طریقې ته هغه چې کم دی نو هغه پایه چې کم دی روان دی خو بشر دی امن وي نو خدای دې وکړي چې داسې مشران هر چاله ورکړي ډېره مهرباني السلام